أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. زما قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ډاکټر صفت الله خان مروت اسوسییټ پروفیسر یونیورسټي اف مالکند تاسو ته د تبلیغ القرآن په سلسله کې مخاطب یم. ما اوس د سوره بقره آیت نمبر 44 څلوېښتم آیت تلاوت فرمایا چې دا اولی سپاره پارا نمبر 1 سوره بقره آیت نمبر 44 تلاوت ما فرمایا. دی ترجمه په پښتو کې ول ترجمه کوم، بیا به ان شاء الله په اردو او په انګلیش ژبه کې به د ترجمه او تفسیر کو ان شاء الله. یعنی اول پہلے ہم اس کی پشتو زبان میں اس کی ترجمہ و تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے بعد انگریزی انگلش اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. نو پشتو کے ترجمہ کو ترجمه آیا وای خلکو ته نیکی خبرې یعنی ښې خبرې او عمل په خپله نه کوي، په یعنی پاتې کوي ځان د عمل نه، یعنی خپل عمل نه پکوي، او حال دا دی چې لولې تلاوت کوي د الله د کتاب، آیا دومره د عقل نه کار نه اخلي؟ چونکې مونږ مخکې درس کې ویلو چې سوره بقره دا چې کله نازل شوه دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره ته چې کله هجرت وکړه، نو هجرت نه بعد دا اولنۍ سورت مدینه منوره کې نازل شوه. نو دا ترتیبي نزولی لحاظ سره دا 87 نمبر آیات ته نازلېدو په ترتیب سره، او ترتیبي مصحفي لحاظ سره یعنی د قرآن پاک د نسخې لحاظ سره دا د سوره بقره د قرآن پاک دوم سورت ده. نو دې کې دا سوره دا آیت نمبر 44 چې کله مونږ وویله دا د دریم باب دا، یعنی اول باب چې کوم دا شو 21 نه آیت نمبر 1 نه تر 6 آیت پورې دا ولنای باب دا. بیا دوم باب 21 نه تر 39 پورې، یو باندې 6 نه تر یو کم 40 پورې دوم باب دا. او ایغه دعوه د عبدو ربکم چې بندگی خاص کو صرف د خپل رب ته، یعنی توحید هغه د پکې دا دعوت ته پکې چې الله سره بل څوک مشرک کو او بندگی صرف خاص دی رب کو و الله کو. او دا دریم باب او دې سره سره بیا کوم د بل دریم باب شروع کېږي، دا شروع کېږي له آیت نمبر 40 نه تر 48 پورې 48 پورې. نو چونکې دې کې د دریم باب کې د علماء سو د په ټیم باندې چې کوم یهودو علماو ایغو بدخویونه ایغو خباستونه یا مرضونه ذکر شوي دي، او بیا د کې دریم باب کې ایغو الله پاک چونکې غفور رحیم ذات ته، نو الله پاک د ایغو مرضو علاج هم تخودلی ده. نو دلته په دې سلسله کې په دې آیت کې دا چې مونږ آیت نمبر 44 په دې کې آیات کې د علماء سو یعنی خباستونه مرضونه بیانوي چې هغه بدعملي ده، یعنی عمل نه کول دي په الله په کتاب باندې. نور دلته یوه خبره نوٹ کول پکار دي چې بل ته د نیکو د ښو خبرو کارونو وینا کول خبره کول دې کې څه ګناه نشته، البته ګناه په دې کې ده چې په خپل عمل نه کوي. په دې ځای کې چې د یهودو علماو 3 خباستونه ذکر شوي دي، په دې ځای کې د یهودو علماو 3 خباستونه یا 3 مرضونه ذکر شوي دي. یو د تلبیس حق، تلبیس معنا ګډوډ کول، د ابلیس لفظ نه تلبیس نه مطلب ابلیس شیطان ابلیس، تلبیس مکس کول ګډوډ کول چې نیمه خبره ټیکه وکړي او نیمه ورسره غلطه ورسره کې مکس کې چې سړی په شک کې واچوي.
دوم خباثت یا مرض کتمان حق پټول چې حق ته معلوم وي او ته بل سړي ته حق نه وایې چې حق ونه پټ کړې چې دته حق معلوم نشي چې تا کوم خپل ذاتي مفادات دي حب جاه حب مال چې هغه ته مطلب د نقصان نه ورسېږي دې لپاره ته حق پټوي. او دریم خباثت بدعملي یعنی ترک العمل. یهودو عوامو کې 3 قسمه خلک وو. یو هغه و چې په تورات نه بالکل لا علمه بې خبره و یعنی جاهله و. نو د یهودو علماو ته به یهودو علماو به هغو ته ویل یا نن سبا دور کې علماء سو هغو به کوم جاهل خلک چې قرآن په معنی مفهوم نه بې خبره دي حالانکه قرآن معنا مفهوم زده کول هر مسلمان نارینه زنانه دواړو باندې فرض دي. نو چې کوم خلک جاهل دي په هغه وخت کې کوم خلک جاهل وو یا نن سبا دور کې چې کوم جاهل دي قرآن معنی مفهوم نه بې خبره دي هغه نه جاهل دي. نو دی هغه وخت یهودو علماو یا نن سبا دور علماء سو هغو به ته طریقه واردات دا و طریقه به یې دا وه چې دو به څه کول چې دو به ویل هغوی د جاهلو خلکو ته به ویل عوامو ته به ویل چې تاسو قرآن او صاحب قرآن ته بالکل نږدې مه ورځئ یعنی نعوذ بالله دا باطل دی. یعنی رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کوي هغو ته مه کښېنو هغو ته که سیده په لاره کې تېرېږو نو هغو ته ګوتې ورننباسو ګوتې ورمنډو او تیز تېرېږو. دغه بیا دو طریقه واردات وه چې عوام دغسې جاهل عوام ته چېرته د حق خبره معلوم نشي او زمونږ چې کوم دو ته نظرې شکرانې دو نه مونږ اخلو د دین په نوم باندې نو هغه ته چې نقصان نه ورسېږي. نو دغه جو خباثت دلته دا ذکر کوي د دو ولغه ول د یعنی کتمان حق یعنی حق بیا پټولی له هغه نه عوامو نه د یهودو علماو. دویم خلک هغه معاشره کې په یو وخت کې هغه خلک وو چې څه نه څه په څه درجې کې اپ ټو سم ایکسټنټ دو په تورات معنا پوهېدل. نو هغه به چې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم یعنی صاحب قرآن نښې چې کوم تورات کې لوستې وي یعنی تورات کې په هغه وخت کې کوم آسماني کتاب نازل شوی قرآن نه مخکې تورات کوم آسماني کتابونه مونږ ویل دي چې ایمان د پد چې تورات انجیل زبور قرآن څلور آسماني کتابونه د دنیا ته لار لېږلي دي او 100 صحیفې د الله پاک د انسانانو هغه دپاره رهنمایي دپاره هدایت دپاره لېږلي دي. اوس یو ټولو نچوړ چې د قرآن پاک چې دغه ټولو آسماني وحي نچوړ ده او الله فرمایي قرآن کې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم چې تاسو اتباع وکړو تاسو ومنو تاسو سبا عمل وکړو په هغه څه باندې چې کومه آسماني وحي ده له الله طرفه چې کوم نازل سوی ده. نو قرآن چې ده هغه د آسماني وحي ده او بیا آسماني وحي 2 قسمونه دي یو قرآن ده او بل سنت ده. نو سنت چې د قرآن تشریح ده تفسیر ده قرآن تشریح ده نو د قرآن او سنت چې ده دا آسماني وحي ده. یعنی آسماني وحي 2 قسمونه یو وحي خفي ده یو وحي جلي ده. وحي جلي قرآن ده او وحي خفي حدیث دي سنت پاک رسول پاک صلی الله علیه وسلم دي. نو دلته چونکې دو تورات کې به چې کوم څه نه څه به په تورات پوهېدل هغه عوام هغه خلک نو دو به چې کله خپل مولایانو ته یهودو علماو ته تپوس وکړي ته به رالل او تپوس پې ترې وکړه چې دا کومې نښې تورات کې ذکر شوي دي د الله کتاب کې ذکر شوي دي نو دا خو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم صاحب قرآن کې موجودې دي نو آیا تاسو دې باره کې څه وایو. نو دو یهودو علماو به تلبیس وکړه او سړی به یې په شک کې واچو. دو به ورته ویله چې نه دا نیمه دا خبره دا تورات کې ذکر شوې دې مطلب دا نه ده یعنی دا خبره په رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې نه فټ کېږي. نو دو بیا په شک کې واچول. نو چې کومه ادنا دو د ایمان راتلو باندې به دو زغه جوړه شوې وه د راتلو یو امید پیدا شو هغه به دو ور ختم کړه چې دا ایمان ته رانشي قرآن و سنت ته رانشي. وجه څه وه چې دو یهودو کوم علماو کوم د دین په نام باندې به کوم دین فروشي کوله حب جاه حب مال نظرانې شکرانې به راغونډولې او په هغه به نور دنیایي مفادات په هغه حاصلول. نو هغه ته چونکې بیا نقصان رسېدلی په دې ایمان راوړلو سره په قرآن لکه نن سبا دا کې چې په قرآن او په سنت پوهه شوي نو تاسو په دین په نوم باندې نشي دوکه کولی. نو دې وجې نه به نن سبا دور کې علماء سو د قرآن پاک معنی او مفهوم زده کولو مخالفت کوي وایي چې اړومه زده کوه
حالانکه دا سراسر د قرآن د حکم خلاف ده. الله وایي چې ما قرآن آسان کړی ده، تاسو او دې زده کړه په ټولو مسلمانانو ښځو باندې فرض ده، هغه عالم ده که جاهل ده که هر څه شاید په ټولو باندې. دا نه ده چې ته به دومره درجې علم حاصله پسه به قرآن معنا مفهوم زده کړه. نو دا خبره چې علما یې څه کوي دا دې دپاره کوي چې دوی هغه دین په نوم باندې چې کوم دوی هغه کوي حب جاه حب مال او کوم دنیایي ګټې کوي، نو هغه ته ټیس رسېږي. نو ځکه خلک عوام جاهل ساتي. نو دوم ذکر ده که دا ته دوی به تلبیس وکړه نو هغه بیا په شک کې واچوله. دریم هغه خلک په وخت کې چې په یهودو کې چې په تورات په معنا او مفهوم باندې به ښه پوهه و، یعنې تورات معنا مفهوم باندې پوهېدل، نو هغې به چې قرآن او صاحب قرآن چونکې وپېژندو هغه نښې به بالکل هغه تورات والده کې موجودې وي رسول پاک صلی الله علیه وسلم کې. نو وبیا پېژندو نو دوی به چې کله ملایانو نه تپوس وکړه نو ملایانو سره به هغه یهودو علما به دوی باندې کوېسچنې شروع کړي چې اول بیا کوشش وکړه، خو چونکې دوی به په تورات نه دلیل ورکړه چې بیا فلان آیت څه مطلب دا فلان آیت دا په فټ کېږي دا په فټ کېږي. نو چې کله یهود به علم به پوه شوه چې دا کس خو زه نشه ګیرولی نشه دوکه کولی په دین په نوم یې نشه دوکه کولی، نو څه بیا ورته وویله چې اوجي هو دا قرآن حق ته او صاحب قرآن رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا هم حق ته، تاسو چې ایمان پر راوړئ او خیر زمونږ څه مجبوریانې دي، زمونږ بس ایمان نشو پر راوړله، یعنې زمونږ څه مجبوریانې دي، نو مجبوریانو د لاسه څه ایمان نشو پر راوړلی. استغفر الله، یعنې دا به یې دو بهانه جوړه کړه، یعنې دو مجبوریانې څه وې حب جاه حب مال و، یعنې دوی ته رکاوټ جوړ شو په ایمان راوړو کې. نو په دې آیت نمبر 44 کې 440 کې الله پاک په دوی باندې یا نن سبا علماء سو باندې رد کوي چې سره د پوهه ستاسو قرآن او صاحب قرآن تاسو قرآن او سره د پوهه تاسو د قرآن نه خلک منع کوي. نو دې باندې الله پاک رد کوي. نو الله دې موږ ته قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي، دې د الله پوهه نصیب کړي، ټول عالم کې دې تبلیغ کولو خورولو توفیق راکړي. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ.